وی او دو کسو سفر کولو الله نه مدد غواړي بس یو دو کسو سفر کولو دی امام ابو حنیفه رحمه الله دی به فرمایل وی قیامت پر ورځ یقین سره دا ویم چې قیامت پر ورځ باندې به الله رب کریم ما د چا په غیبت کې نه نیسی سبحان الله وای ټول وای سبحان الله دا سه امام ما او تاسو ته الله را کړو وی د قیامت پر ورځ باندې به الله رب کریم ما د چا په غیبت کې نه نیسی په زندګۍ کې ما د چا غیبت هم نه دی کړی سبحان الله یو کس ورته وی حضرت وی زه د ډیرو غټو غټو بزرګانو په خدمت کې پاتې شوی او وی خامخا د هغې د خولې نه مې څه نه څه غیبت د چا اورېدلی دی خو ستاسو په خدمت کې ډېره موده پاتې شم ستاسو نه مې د چا غیبت او نه ریدو امام صاحب ورته وي زه د چا غیبت ولې وکړم لږ غور سره دا اورئ وایي زه د چا غیبت او دا به کورونو کې م وایو دا واقع اورئ بیا کورونو کې به م وایو وایي زه د چا غیبت ولې وکړم او وایي که زه غیبت کوم نو د خپلې مور غیبت به کوم هغه حیران شو چې حضرت اول وایي چې غیبت کوم نه او کړی مې نه دی او بیا وایي چې غیبت کوم نه د خپلې مور به کوم وایي اول غیبت کوم نه او که غیبت کوم د خپلې مور غیبت به کوم وایي حضرت د خپلې مور غیبت به څنګه کوي او ولې به کوي وایي ځکه چې طور طریقه دا طور طریقه زده کې دا مسله زده کې او نورو رونو ته مو وایي نورو خویاندو خپلو خویاندو ته مو وایي ځکه چې څوک غیبت کوي مثلا زه د چا غیبت کوم زه د نعیم غیبت کوم او نو زمانې کې آلریډي هغه اټومیټک چې ورته تاسو وایي زمانې کې دته ملاویږي دته پته هم نشته او زمانې کې ټولې دته ملاویږي زما د حج نه کې زما د عمرونو نه کې عمرو نه کې زما د ذکرونو تلاوتونو منځونو نه کې هغه د پسې ځي د عمل نامه ډکېږي دته پته هم نشته نو د غیبت والو شکریا به ادا کړو ستا لاک ستا پیزار ز په سر باندې एकदम چې خپل نیکه دې ماته راکې سبحان الله خفه کېږو به نه په غیبت باندې نه به خفه کېږو غیبت باندې به نه خفه کېږو څومره غیبت زمونږ خلک کوي خواص د ټولو نه زیات غیبت زمونږ کوي الحمدلله زه اوسه پورې خفه شوم نیم اثر به م را باندې نه ښکاري انشاءالله اثر به په ما باندې تاسو نه لیدلی انشاءالله موږ ته پته ده څوک چې د چا غیبت کوي نو څوک چې غیبت کوي د هغه نه کې د چا چې غیبت کوي هغه ته اټومیټک آلریډي هغه ته ملاویږي نو امام ابو حنیفه رحمه الله ورته وي زه اول غیبت کوم نه او که کوم نو د خپلې مور غیبت به کوم چې که ملاویږي نو چې زما نیکه زما مور ته ملو شي بل چاته ملو نشي سبحان الله وایي دا خدا سي ده چې کمایو که وګټه او په خپلو لاسې بل ته ورکه نو وایي زه وایم چې د کور نیکه کور کې پاتې شي سبحان الله د کور نیکه کور کې پاتې شي نو د دې وجې نه زه اول زه خپل نیکه چاته ورکول نه غواړم چې د نورو خلکو غیبتونه وکړم نو تاسو وایئ تاسو خپل نیکه بل ته ورکول غواړئ څومره وخت نه تاسو مسجد کې ناست دی په دې یو سیکنډ د سیکنډ کروڑه حصه باندې الله تاسو ته اجرونه درکوي دا اجر بل ته ورکول غواړئ نه که نه ورکول غواړئ خوله کنټرول کې ژبه کنټرول کې تاسو کې حجان هم ناست دي عمرو والا هم ناست دي ذکرونو والا تلاوتونو والا نفلونو والا ناست دي نیکو اعمالو والا ناست دي هغه ټول بل ته ورکول غواړئ او چا نه چې ته نفرت کې د هغه غیبت به کې چا سره چې ستا غصه ده چا باندې تا ته غصه درځي د هغه غیبت به کې هغه ته ورکول غواړئ نو چې نه ورکول غواړئ نو جبه کنټرول کې نه ورکول غواړئ خپل نیکه نه ورکول غواړئ نو غیبت به د دې نه بعد نه کوئ انشاءالله ټولو به ووایئ یا الله د غیبت نه زمونږ توبه ده هغه بنګلادیش والونه یا الله د غیبت نه زمونږ توبه ده د هغوی پې واره نه راځي هغه د ستنو نه خوا پې واره نه راځي لاس اوچت کړی دی خو واره پې نه راځي یا الله زمونږ د غیبت نه توبه ده انشاءالله ته په استقامت را نصیب کړي او څوک چې زمونږ غیبت کوي مونږ معاف کړي دي په دې خو بلکل واره رانه زمونږ چې څوک غیبت کوي یا الله مونږ د مخکې نه معاف کړي دي هغه زمونږ خیرخوا دي څوک چې زمونږ غیبت کوي هغه زمونږ څه دي او خپل منځونه تاسو ته درکوي زمونږ خیرخوا نشه خپل ذکرونه تاسو ته درکوي زمونږ خیرخوا نشه خپل تلاوتونه تاسو ته درکوي زمونږ خیرخوا نشه د اوړي روجې تاسو ته درکوي زمونږ خیرخوا نشه او د چا په ویلو باندې به یقین هم نه کوو چې مخکې نه مو تحقیق نه کړي او وایي د ده داسې وایي د ده داسې دا ډېر شی زیات شروع دي تاسو چې څوک خبره راوړي
پلان کې داسې وي دا د ټولو نه غټ خطرناک سړی دی تا ته څوک وایي پلان کې داسې وي دا د ټولو نه غټ زمونږ درجي صاحب وایي دا داسې چې تا پسې سو خبرې کوي او بلې در ته راسي وایي دا هغه خبر کولو والا نم زیات خطرناک دی ځکه د دې مثال وي دا دی مثلا ته یو کس په چپړه باندې ولي هغه در نه لرې ولاړ دی او چپړه ورولې هغه ته ورونه رسي او بلې راوالي او په دې غوږ دې پیولي وي دا هغه رویشته خو تا ته رونه رسېده ما در ته رسوله خار ناپرسان څه تحقیق محقیق نه وای د داسې وای د داسې اخو هغه ته لاړ شي هغه وای د داسې وای د داسې لو به جوړه شي خبرم نه د وړې وړې خبرې نه څومره خبره موږ ته غواړو نصیحت نه دی پکار صرف ګوره تماشا وکړي دا خار دا داسې یو خار ناپرسان چې هغې کې د هېڅ تپوس نی خار ناپرسان دی ته وایي چې په هغې کې د هېڅ تپوس نی یو شیخ صاحب واقع بیانوله یو پیرو یو مریدو دا وره بیا دعا کړو یو پیرو یو مرید یو خار ته لاړ او په هغې خار کې هر سیز په روپۍ سیر څو په روپۍ سیر سوچه غوړي په روپۍ سیر اور فروټ هم په روپۍ سیر اور سو په روپۍ سیر ارزان چیز هم په روپۍ سیر او ګران چیز هم په روپۍ سیر مرید صاحب مرید ډېر ټپ ټیپو او پیر خواسم پیر صاحب لږ خو نه مرید ورته وی پیر صاحب وی دې خار کې پاتې کېږو لږ خوراکونه مراکونه به وکړو لږ توله به شو بیا به ځو پیر صاحب ورته وی دا خار ما ته خار ناپرسان ښکاري یعنی داسې خار دی چې د هېڅ تپوس پکې نشته دی او دا خار والا ما ته څه کمکل غوندې ښکاري هلکه دلته نه پاتې کېږو نو دې مرید صاحب ورته وی حضرت ستا صحت خو ښه دی خو زمونږ به پکې لږ ښه شو لږ دلته پاتې کېږو بیا به زه خوراکونه مراکونه وکړو بس بیا به ځو پیر صاحب ورته وی چلو چې ستا ډېر خواهش دی پاتې به شو په روپۍ سیرو هر څه مرید صاحب سار وختي ځي او بس په روپۍ سیر سوچه غوړي راوړي او دا فروټ راوړي او دا په روپۍ سیر هر څیز راغلی قیمتي قیمتي څیز خوراکونو ته یې کار وي لږه موده کې هټه کټه بلکل جغ ته سټ جوړ شو ښه مزېدار توله شو څه موده هلته کې هغې خار کې غلا وشوه او غلا چې وشوه نو غلانو په یو کور په دیوال کې کنډر کولو سورې یې پکې کولو هغه دیوال لږ کمزور و هغه په هغې مزدورانو باندې راغورځېدو یو مزدور پکې مړ شو مزدورانو کیس مزدورانو هغې غلانو مزدورانو نه هغې غلانو کیس داخل کو په عدالت کې راجا صاحب ته وایي پلانکي د کور کنډر مونږه کولو او دیوال یې دونه کمزورې جوړ کړی چې زمونږ په یو ملګري هغه دیوال راغورځېدو هغه پکې مړ شو زمونږ په هغه باندې دعوه ده سبحان الله غلانو ورته وی دیوال یې کمزورې جوړ کړی او زمونږ په هغه باندې دعوه ده موږ ته به قصاص راکوي یا به دیت راکوي یا به پانسي کې سړی راجا صاحب هغه کور والی راغوستو وی هلکه دا دیوال د دونه کمزورې ولې جوړولو وی ولې حضرت وی غلانو پکې کنډر کولو دونه کمزورې دیوال دی را جوړ کړی چې دیوال راغورځېد سړی پکې مړ شوی دی اوس به یا دیت ادا کوي یا به پانسي کېږي هغه ورته وی حضرت وی دا خو اوس ستاسو ذهن کې راځي خو غلا نه نیسه چې تاسو ولې کنډر کولو خو داسې خارې ناپرسانو او داسې کمکل خلکو راجا صاحب وی کور والا راغواړی کور والی راغوست وی هلکه دا دیوال د دونه کمزورې ولې جوړولو چې په غل باندې راغورځېدلی سړی مړ شوی دی یا به اوس پانسي کېږي یا به دیت ادا کوي کور والی ورته وی راجا صاحب دا خو زما قصور نه دی دا خو د ګلکار قصور دی ګلکار نه تپوس وکړه ګلکار راغواړه راجا صاحب وی هغه ورته وی کور والا وی اگر چې دیوال زما و خو والې خو ما نه والې خو ګلکار راغواړه راجا صاحب خبره خو صحیح ده ګلکار راغواړی ګلکار یې راغوستو ورته وی دا دیوال د دونه کمزورې ولې والو سړو پکې کنډر کولو او راوغورځېدو پې سړی پکې مړ شوی دی یا به اوس پانسي کېږي او یا به دیت ادا کوي ورته وی راجا صاحب زما قصور خو نه دی دا خو د مزدور کار دی د مزدورانو کارو چې مسالې کمزورې جوړه کړې وه مسالې کمزورې جوړه کړې وه ما مساله کمزورې ولګوله ځکه را پرېوتو مسالې چې توله جوړه کړې وه نه به را پرېوتو راجا صاحب خبره خو صحیح ده مزدور راغواړئ مزدوران راغواړئ مزدوران یې راغوسته هلکه مزدور صاحب دا مساله دې ولې دونه کمزورې جوړه کړې وه کنډر یې کولو سړی پکې مړ شوی دی یا به دیت ادا کوي یا به پانسي کېږي هغه ورته وی راجا صاحب دا زما قصور خو نه دی د چا قصور دی وی ما خټه جوړوله د خټې دیوالو ما خټه جوړوله او ما پکې اوبه اچولې بالټۍ را سره ډکو چې خوا مې وکتو یو اتی راخوشي و حکومتي اتی هغه راخوشي و نو ما زه د اتی نه ویرېدم نو هغه بالټۍ پکې رانه غونډ ور وړېدو نو خټه لیپړه جوړه شوه نو د دې وجې نه دیوال چې دی دا کمزورې شو هلکه اتی والا راولې اتی والا یې راوستو وایي
اتی در نه ولې را خلاص شوی و سړی نه په خټه کې اوبه زیاتې شوی وي. ورته وی راجا صاحب دا زما قصور خو نه وي، د چا قصور وي؟ دا د یو ښځې قصور. څنګه د ښځې قصور؟ وی یو ښځه را روانه وه، ما اتی را روان کړی او یو ښځه را روانه وه، هغې پازې بچولی او هغې شړنګه شړنګه کول، د هغې د هغې شړنګار نه اتی ویرېدو او بس منډه کې نو ما اتی خو بیا نه شو کنټرول کولی، اتی منډه کې اتی نه دی ویرېدو، خټه کې اوبه زیاتې شوې. دا خو زما قصور نه دی، د ښځې قصور دی. وایي ښځه راولې. راجا صاحب ته ښځه راوسته، پازې به دا دی اچولې وه، بیا دې پکې دونه ګونګران لګولي چې شړنګه شړنګه اتی ویرېدو، اتی د یارې نه سړی یارېدلی دي، سړي نه اوبه زیاتې شوي دي او مساله کمزورې جوړه شوې، سړی مړ شوی دی، یا به پانسي کېږي یا به دا دیت ورکړي. ښځې ورته وی راجا صاحب دا زما قصور خو نه دی. وایي د چا قصور دی؟ وایي دا خو د زرګر قصور دی. زرګر پکې ولې دونه ګونګران لګول؟ ما خو ورته صرف وی چې پازې براته جوړ کا او دوه درې ګونګران پکې هغه پکې پورا غونچه لګولې ده. نو اتی ته یارې دا خو زما قصور نه دی، دا خو د زرګر قصور دی. او خبره خو صحیح ده، زرګر راولې. زرګر یې راوست. وایي دی پازې کې دی ولې دا دونه ګونګران لګولې دي؟ زرګر صاحب سره جواب نو ورته وی بس ټیک ده جی غلطی ده. وایي زه به پانسي کېږي. وایي بچو څنګه ستاسو خوښه؟ 500 اډر یو زرګر صاحب پانسي کېږي، خو زرګر صاحب ټپ ټیپو بالکل نه هغه کومه کړی چې د 500 دپاره جوړه کړې وه هغه د زرګر په سر کې بالکل وته راوته، هغه پکې نه ټینګېده. راجا صاحب اډر وکړو. وایي داسې یو کس وګورئ چې سټې تولئ او دا کړی پکې ورځي، داسې یو کس وګورئ چې کته 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 هغه مرید صاحب ته خبره راغله چې غوړي خوړو فروټ یې خوړو په روپۍ سیر به هر څه اخیستو، د هغه سټ ورته ایله توله شوی و. وایي هم دی راولې، کړی یې د هغه سر ته واچوله، کړی د هغه په سر کې بالکل توله وه، د هغه په سټ کې بالکل توله کېده. او پیر صاحب ته وی پیر صاحب دا څه په جاخه کې ګیر شو، اوس مې خلاص کا. پیر صاحب ورته ما درته وی چې دا خارې ناپرسان دي، دلته نه پاتې کېږو او تا وی چې نه پاتې کېږو، اوس ورته ټینګ شه. ورته وی دا خبرې به بیا کو، خو اوس مې بچ کا. پیر صاحب ورته وی ښځه ما ته طریقه راځي، خو طریقه دا ده چې کله تا 500 تختې ته وخېږئ نو ته به وایې چې زه پانسي کېږم او زه به وایم چې زه پانسي کېږم. وایي پیر صاحب دا ولې؟ وایي بس ته زه چې څه درته وایم هغه وکړه. ښه جي سړی 500 تختې ته وخېجولو، څه ټایم ښه برابر و. بس چې څنګه 500 هغه کړی ور واچوله، پیر صاحب ورمنډه کوي نه نه نه، وایي دی به نه پانسي کوئ، ما به پانسي کوئ. خلک وایي چې دا ولې؟ مرید صاحب وایي نه پیر صاحب، وایي زه به پانسي کېږم. پیر ورته وایي نه زه به پانسي کېږم. د دواړو جګړه شوه، ده غوغا غوندې جوړه شوه. بادشاه ته خبره راغی جی وایي پیر او مرید دی، یو وایي چې زه به پانسي کېږم، بل وایي چې زه به پانسي کېږم. راجا صاحب راغو، ورته پیر صاحب ته وایي څه مسله ده؟ مرید ورته وایي جی تاسو زما د 500 اډر وکړو او دا زما پیر دی، دی وایي چې زه به پانسي کېږم. پیر صاحب ته وایي څه مسله ده؟ وایي مسله دا ده جی چې دی کله د 500 تختې ته را روان شو نو ما مراقبه وکړه، چې مراقبه مې وکړه نو ما ته کشف وشو، ما ته کشف وشو، ما ته الله ښودل چې بس دی پانسي کېدل دی په دې تخته باندې چې په دې وخت کې څوک پانسي شو بس ډایرکټ جنت دی. وایي ما ته دا وایي کشف وشو. پیر صاحب نو وایي دی وایي چې زه جنت ته ځم او زه وایم چې زه جنت ته ځم. راجا صاحب ورته وایي خدای مو بیخو باسه ستاسې جنت خوښ دی، زما نه دی خوښ، زه به پانسي کېږم. بس راجا صاحب ورمخکې شو، توله شو، بس جنت ته لاړو. نو دا ښار ناپرسان، دا ښار ناپرسانه تپوس مپوس چې دی دا نشته دی. زما عزتمندو څه خبره درته در رسي تحقیق کوئ، اسې نفرتونه، اسې بغضونه، اسې کینې، اسې حسدونه هغه مه زیاتوئ. الله رب کریم دې ما ته هم پوهه را نصیب کړي، تاسو ته هم انشاءالله تحقیق به کوو که نه به کوو، غیبتونه نه به توبه وباسو که نه به وباسو. که څوک دا غواړي چې زما منځونه دې بل ته لاړ شي غیبت کوي، که څوک دا غواړي زما ذکرونه دې بل ته لاړ شي بس غیبت کوي، نو غیبتونه به نه کوو انشاءالله. الله دې ما ته هم توفیق را نصیب کړي.